بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 180 نمبر درس دی او د حروف غیر عامله او پنځم قسم به انشاءالله نن مونږ وایو حروف تخصیص. حروف تخصیص معنی ده ترغیب ورکول، رغبت پیدا کول، انسان کې شوق پیدا کول. نو تخصیص دغه معنی ده. داسې حروف دي چې هغه د شوق پیدا کولو دپاره یا د ترغیب ورکولو دپاره استعمالیږي. چې کله په فعل ماضي باندې دا په فعل مضارع داخلیږي نو بیا شوق یا ترغیب ورکولو دپاره دا حروف راځي. او چې کله په فعل ماضي باندې دا حروف راځي که نه حروف تخصیص، نو بیا یو کس ملامته کولو دپاره استعمالیږي یا یو کس چې دی هغه د پښیمانه کولو دپاره استعمالیږي. نو دې حروف تخصیص ته حروف تندیم هم وایي. تندیم معنی ده پښیمانه کول، ملامته کول. او د تخصیص معنی ده شوق پیدا کول، ترغیب ورکول، ٹھیک شوه، رغبت پیدا کول. نو حروف تخصیص دا حروف تخصیص څلور دي. حروف تخصیص څلور دي: الله، هله، لومه او لولا. نو دا حروف تخصیص څلور دي: الله، هله، لومه او لولا. دا حروف تخصیص چې کله په فعل مضارع داخل شي، نو د ترغیب او د شوق پیدا کولو مقصد وي. ٹھیک شوه، چې کله دا حروف په فعل مضارع داخل شي نو د ترغیب او د شوق پیدا کولو مقصد وي. ٹھیک شوه، لکه هلا تصلي. هلا تصلي، ته ولې مونځ نه کې؟ یعنی مونځ کوه، تاله مونځ کول پکار دي. ځکه ورته حروف تخصیص وایي چې د دې د وجې نه شوق پیدا کیږي او ترغیب هم یې مقصد دی. ٹھیک شوه. او که دا حروف تخصیص چېرته په فعل ماضي باندې داخل شي، دا حروف تخصیص چې کله په فعل ماضي باندې داخل شي نو د مخاطب د ملامته کولو او د پښیمانه کولو دپاره راځي. او که دا حروف تخصیص په فعل ماضي داخل شي، چې کله دا حروف تخصیص دا الله، هله، لومه او لولا دا کله په فعل ماضي داخل شي که نه، نو مخاطب یعنی مخې ته چې کم کس وي د هغه د ملامته کولو د پښیمانه کولو دپاره راځي. لکه هلا صلیت العصر، هلا صلیت العصر، تا د مازدیګر مونځ نه دی کړی، نو دا تا د مازدیګر مونځ نه دی کړی دا د ملامته کولو دپاره ویلی کیږي. ځکه دې حروف تخصیص ته حروف تندیم هم وایي. د تندیم معنی ده پښیمانه کول. ٹھیک شوه، یعنی پښیمانه کولو والا حروف. حروف تندیم معنی ده پښیمانه کولو والا حروف. نو دا حروف تخصیص دا څلور دي: الله، هله، لومه او لولا. ٹھیک شوه. نو انشاءالله راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.